بسم الله الرحمن الرحیم. جامع المنځ ثواب ډیر زیات دی، خو څه آداب هم شته دي. پکار دی څه هغو آدابو هم انسان رعایت وکړي. هغوی نه یو آدابو نه یو دا دی څه صفونه پکار دی منظم وي، یعنې انسان داسې ودرېږي څه خپې او دا مټونه یې پکار دی څه نورو کسانو سره برابر وي. او دویمه دا دی څه کله څو پورې چې امام تکبیرة الاحرام نه دی ویلی وره پکار دی انسان تکبیرة الاحرام نه وایي، او کله چې امام تکبیرة الاحرام وله پکار دی چې هغه نه بعد تکبیرة الاحرام وویلی شي. هغه چې کوم امام پسې نږدې دي اول دوی وایي فورا، نورو چې مخته فورا پکار دی تکبیرة الاحرام وایي. او مامون ته پکار نه چې کوم کس ورسته ولاړ دی هغه امام نه پیش امام نه مخکې رکوع سجدې ته ځي. همداسې نور کارونه پکار دی پیش نماز نه مخکې نه کوي. پکار دی اول رکوع ته سجدې ته پیش نماز ځي، دا هغه سره برابر نه هغه نه وروسته پکار دی چې امام و ماموم مطلب همدا دی چې ته هر یو کار پکار دی هغه نه وروسته کوي. او بیا صفو کې ودرېدله پیش نماز ښي طرف ته افضله دی، ثواب زیات دی تا دا څه چپي طرف ته انسان ودرېږي. مستحبه دی چې کله پیش نماز سوره الحمد ختم کړي وللضالین وایي، هغه نه بعد مأمومین الحمدلله رب العالمین ذکر کوای شي. مستحب دی، دا مستحب دی که چیرې پیش نماز سمی الله لمن حمده یی ته دا ذکر کوای شي ربنا لک الحمد، دا ذکر مستحب دی. او بله خبره دا دی چې پیش نماز پکار دی منځ کې ودرېږي، یعنی مأمومین یوه طرف ته ونې لوړي بل طرف ته ولاړي. پیش نماز پکار دی چې صاحب کمال و تقوا او پرهیزګارې وي. او کوم ټایم کې څه پیش نماز اقامه شروع کړي دی یا اقامه لمانځه ته شروع دی، اخ ټایم کې څه مکروه دی څه ته نافلي لمونځ کوي پکار دی څه بس تیار شي څه لمانځه جماعت لمانځه کې ته شریک شي. او بیا دا مکروه دی څه کوم ذکرونه چې ته یایې الحمد سورې نه علاوه هغه ذکر ته دور اواز کې وایي څه پیش نماز یې واوري، مکروه دی پکار دی څه ته آهسته اواز کې وایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.